سورة انفال آیات نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. صدق اللہ العظیم. مخی آیات کریمہ کے قانون ذکر شو چې دا کافران تاسو د جنگ په میدان کې لاندې کوي نو داسې یره ورکوي چې هغه د نورو کافرانو دپاره عبرت وګرځي. نو دا آیات کریمه قانون دا تتمه د مخکې قانون ده. الله فرمایي که چرته د یو قوم چې هغې سره ستاسو معاهده وي او د هغې د خیانت نه تاسو ویریږئ، یعنی پوه شئ په دې باندې چې دوی خو موږ سره معاهده او لوث کړی دی خو اوس خیانت کوونکي دي، اراده لري چې په دغه عهد کې هغې خیانت وکړي او د دوکې نه کار واخلي. نو دې وخت کې بیا تاسو ته دا حکم دی چې تاسو هغې ته ووایئ، اعلان ورته وکړئ چې زمونږ او ستاسو په منځ کې چې کوم لوظ او معاهده وه نو هغه ختمه شوه. بیا د هغې نه پس که تاسو د هغې خلاف د جنگ تیاری کوئ نو کوئ شي. او یا مقصد د آیات دا دی که چېرې تاسو د یو قوم سره د یوې ډلې د کافرانو سره په جنگ باندې یئ او د بلې ډلې چې ستاسو د هغې ډلې سره معاهده یې تاسو د هغې په خیانت باندې پوه شئ نو بیا دا ضروري نه ده چې تاسو په دې خپل عهد باندې برقرار پاتې شئ. خدام جایز نه دی چې تاسو هغې ته خبر ورکړی نه او تاسو د هغې خلاف اقدام وکئ، نه که د هغې په خیانت باندې پوه شوئ، د هغې په دوکه باندې پوه شوئ نو تاسو هغې ته خبر ورکئ، دا ورته ووایئ چې زمونږ او ستاسو په منځ کې لوظ او معاهده ختمه شوه. داسې نه چې تاسو د هغې په خیانت باندې صرف پوه شئ او بیا تاسو تیاری وکئ د هغې خلاف او جنگ وکئ. نه، دا خیانت دی. الله رب العالمین خیانت کوونکي نه خوښوي. اسلام دومره د عدل او د انصاف مذهب دی چې دغه کافران چې د مسلمانانو لوی دشمنان دي، د الله د دین لوی دشمنان دي، خو بیا هم چې د هغې سره معاهده وي تاسو به د هغې خلاف اقدام نه کوئ. خو که تاسو د هغې په خیانت هم پوه شئ نو بیا به هم خلاف اقدام نه کوئ تر څو پورې چې هغې خبر شوي نه وي، تاسو هغې ته اعلان نه یې کړی چې زمونږ او ستاسو په منځ کې معاهده ختمه شوه. چې اعلان ورته وشي د هغې نه پس که بیا تاسو د هغې خلاف تیاری کوئ نو کوئ شئ. روایاتو کې راځي معاویه رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې د یو قوم سره معاهده وه. کله چې د هغه معاهدې د پوره کېدو وخت نږدې شو نو معاویه رضی الله عنه لښکر تیار کړ او سامان د جنگ تیار کړ دې دپاره چې د دې قوم خواته نږدې شو او چې کله د معاهدې وخت ختم شي فوراً په حمله وکړو. کله چې د معاهدې وخت نږدې شو
نو د معاویه رضی الله عنه لخر روان شو هغه طرف نو ناګهانه په اس باندې یو سور سړی راغی سپینګیره او دا چغه وکړه आवाज یې اوچت کوي فرمایل الله اکبر الله اکبر وفاء لا غدر دا आवाज وک صحابه کرام دا आवाज واورید یا د معاویه رضی الله عنه سره چې کوم لخر او ناغي دا आवाज واورید چې وی قتل دا سپینګیره سړی یو مشهور صحابیو عمرو ابن عبسه رضی الله عنه عمرو ابن عنبسه رضی الله عنه د دې आवाज مطلب دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیم دا ده چې زمونږ په دین کې په اسلام کې خیانت کول نشته ده بلکې په عهد باندې په وفاداری کې او د چا سره چې معاهده شوی نه با هغه غوټه سپړې دی کیږي او نه به بل غوټه تړلې کیږي دا خبره چې واورې د لخر د معاویه رضی الله عنه ته خبر ورکړ نو فورا خپل لخر رسو معاویه رضی الله عنه ته د نبی علیہ السلام دغه پیغام نو رسیدلی دا حدیث ورته نو رسیدلی نو عمرو ابن عنبسه رضی الله عنه هغه ورته دا پیغام ورسول بہرحال الله فرمائے واما تخافن او کچرتا یریگت اے پیغمبر من قوم دیو قومنا خیانتا دیو قوم د خیانت د بیلوزینا د لوز ما تولنا نفنبت الیهم اغرز واغیت لوز اغرز مانا دادا فنبت الیهم خبر ورکا غیتا د لوز د ختمیدلو علی سواء دې د پاره چې تاسو دواړه برابر شئ اغیم خبر شي چې معاهده ختم شوه او تاسو خبر شئ ان الله یقینا الله تعالی لا يحب الخائنین نخوخی خیانتگر خلق خیانت کون کی فلوز ما تولو کی ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون د دې تعلقم د مخکې آیات سره ده هغه دا چې کم کافران چې هغه لوز مات کا خیانت وکړه نو هغه دې دا ګمان نه کوي چې مونږ بچ پاتې شو محفوظ پاتې شو بلکې دا الله رب العالمین د عذاب او د گرفت نسوب نشي بچ کېدای انهم لا يعجزون دوی الله نشي عاجز کوي ځان نشي خلاصوي د الله نه یا د بدر هغه کافران مراد چې یا خو د بدر میدان ته نو راغلي یا راغلي خو په تیغ باندې کامیاب شو او بچ شو د هغه عذاب نه چې په بدر کې د کافرانو ته ورسېدل نو هغه دې دا ګمان نه کوي دا خوشحالي دې نه کوي چې مونږ بچ شو نه بچ کېدل نشته ده بلکې په بدر کې د مکی په کافرانو عذاب نازل شو او د الله د عذاب نه په یو وخت کې هم کافر نشي بچ کېدای ولا يحسبن الذين او ګمان دې نه کوي هغه خلک کفرو چې هغه کافران دي سبقو ګمان دې نه کوي چې مونږ بچ شو انهم یقینا دوی لا يعجزون نشي عاجز کولای الله تعالی لرا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم دی آیات کریمه کی یو بل قانون ذکر شوی د مؤمنانو هغه دا چې د کفارو مقابله ته تاسو هر قسمه تیاری کوئ هر قسمه ساز و سامان د جنگ تیار کړئ هر قسمه ورزش د بدن وکړئ هر قسمه جنگی طریقې یاد کړئ دې د پاره چې د کافرانو باندې د مخ کې نه روپ پریوز او بیا موقع د جهاد چې کله راشي نو تاسو با د اصله د استعمال نه عاجز نه
او یا میدان جنگ کې چې کومه طریقې د جنگ ته ضرورت وي نو ته په هغه کې ماهر او پوهه. واعدوا لهم، الله فرمای تیاری وکړئ تاسو لهم د دشمن مقابله ته مستطاعتم چې څومره تاسو طاقت وي. مستطاعتم کې اشاره ده دیتا چې دا ضروري نه ده چې ستا دشمن او کافر څومره اسلحه او سامان د جنگ تیار کړي نو دومره تم تیار کې نه د خپل وس مطابق چې څومره کوي او خدا د چې د کافرونو په اسلحه جوړولو کې او ساز او سامان او په طریقو د جنگ کې تاغینه مخکلاش. بیا دلته الله پاک لفظ د قوت ذکر کړی من قوت، نو پدې کې عموم ده د هغه زمانه چې کوم اسلحه وي نو دا غي ذکر نه دی شوی، ځکه چې په هر زمانه کې اسلحه د جنگ مختلف کېدې شي او په هر زمانه کې یا په هر علاقه کې جدا جدا سامان د جنگ استعمالېږي. د نبی علیہ السلام په زمانہ کې تورا نیزه دا به استعمالېدل، غشي به استعمالېدل. بیا وروسته زمانہ کې ټوپک پیدا شو، توپ پیدا شو، او دې زمانہ کې ډېر اسلحه پیدا شوې، ډېر قسمونه دي، بمونه جوړول، اټم بم جوړول، ټینکونه جوړول، میزایل جوړول، بحری بیړۍ تیارول، جنگی جهازونه تیارول، دا ټول ته شامل دي. نو مسلمان ته پکار دي چې په هر وخت کې باید تیار او یو زمانہ وا چې دغه مسلمانان په هر لحاظ باندې په دې کافرانو باندې غالب وو، هم د افراد په لحاظ باندې او هم د قوت په لحاظ باندې. شپږ 50 هجری پورې یعنی د پیغمبر علیه السلام د وفات نه تقریبا 950 کال مسلسل د مسلمانانو حکومت او یو حکومت او په ټوله دنیا باندې غالب، دا کافرانو باندې ډېر لوی روب پروت. لیکن اوس مسلمانانو کار پرېخه، هر قسمه اسلحه هغه کافر جوړي، هر قسمه سامان د جنگ کافران جوړي او دا مسلمانانه په پیسو باندې باز اتیاخلی او باز هغه ورکه هم نه. نو مسلمان باید هر وخت د کافر په مقابله کې تیار وي. ورزش د بدن او جنگي طریقې ټریننګ هغه حاصل او په هر اسلحه باندې باید ځان کوي. او حدیث مبارک کې راځي چې طریقې د جنگ یادول او د جنگ ساز او سامان تیارول دا بهترین عبادت ده. فرمای واعدوا لهم، واعدوا او تیار کړئ تاسو لهم مقابله د دې کافرانو ته ساز او سامان مستطاعتم چې څومره طاقت وستاسو من قوت د سامان تیارولنا ومن رباط الخير او د ساتلې شوی اسنونا. اسنه جدا ذکر کړ، دا په قوت کې داخل ده، لیکن جدا د دې وجه ذکر شو چې اسنا دا یو داسې سامان د جنگ ده چې دا په هر زمانہ کې پکار راځي. اوس هم په ډېرو ځایونو کې اسنونه کار اخستل کېږي په جهاد، غرونو یا داسې غریزي علاقې التداسونه بغیر څوک اقدام نشي کوي، مخکې نشي تللی، جنگونه نشي کوي. او د نبی علیہ السلام زمانہ کې خو ډېر استعمال دی. د دې وجه نه نبی علیہ السلام فرمایي چې د اسونو په تندي باندې خیر تړلې شوی دی تر قیامت پورې. مراد د خیر نه جهاد او غنیمت ده چې تاسو به اسونه همیشه په جهاد کې استعمالوي او داغه په وجه باندې به تاسو
غنیمتونه حاصلوي. ومن رباط الخيل او د ساتلې شوی اسننا الله فرمای ترهبون ويروي بتاسو به فدغا تیاری سرا عدو الله دشمنان الله تعالی وعدوکم او دشمنان خپل واخرین او الله فرمای نور خلق من دونهم چې د دوی نه ما سوا دي یعنی منافقان یا هغه خلق چې هغه د کافرانو په صف کې ولاړ د کافرانو ملګری لا تعلمونهم الله فرمای نه پیژنې تاسو هغه لرا ځکه هغه ځان ته مسلمانان وي ظاهرا خو په زړه کې اسلام نشته د منافقان دي. الله يعلمهم الله تعالی پیژنې هغه لرا. الله فرمای وما تنفقوا من شيء او هغه چې خرج کوي تاسو من شيء د سشنا فی سبیل الله فلار د الله کې یوفى الیکم پورا بدله بدر کړی دی شي تاسو ته داغه دې کې اشاره ده دیتا چې په سامان جنگ د جهاد باندې چې تاسو څومره پیسې لګيږي هغه عبس نه دی داغه لوی اجر دی د الله سره یوفى الیکم داغه پورا بدلی بتا ته ملاويږي هم دنیا کې او هم آخرت. وانتم لا تظلمون او الله تعالی فرمای تاسو سره با ظلم نشي کېده. بیا ګورئ دوباره الله فرمای و اما تخافن او کچری ویری غت اے مخاطبه من قوم دیو قومنا خیانتا دلوز ما تولو فنبذ الیهم نو خبر ورکا الیهم اغویتا د معاهده د ختمولو علی سواء دې د پاره چې برابر شي تاسو دواړه. ان الله یقینا الله تعالی لا يحب الخائنین نخوخی خیانت کوونکی. ولا يحسبن الذين الله فرمائے گمان دې نه کوي هغه خلق کفرو چې هغه کافران دي سبقو گمان دې نه کوي چې دوی بچو. انهم یقینا دوی لا يعجزون نشي عاجز کولای الله تعالی لرا. الله فرمائے واعدوا لهم او تیار کی تاسو لهم د مقابله د کافرانو ته مستطاعتم سمره چې طاقت وستاسو من قوت د قوتنا د ساز و سامان ومن رباط الخيل او د ساتلې شوی اسننا ترهبون به چې روي تاسو پاغه سره عدو الله دشمنان د الله وعدوکم او دشمنان خپل واخرین او الله فرمای نور خلق هم پیروي من دونهم چاغا ما سوا دي د کافرانو نه چاغا منافقان. لا تعلمونهم الله فرمای نه پیژنې تاسو هغه لرا. الله يعلمهم الله تعالی پیژنې هغه لرا. وما تنفقوا من شيء او هغه چې خرج کوي تاسو من شيء د سشینا فی سبیل الله فلارد الله کی یوفى الیکم پورا بدله با درکړی کېدای شي تاسو ته. وانتم یا پورا ثواب بدر کړی کېدای شي تاسو ته. وانتم لا تظلمون او تاسو سره ظلم نشي کېدای. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.